بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 155 دی، یو سل 55 الدرس السابع والثلاثون، یعنی 29 نمبر سبق دی. په درس نمبر 29 دی. په دې کې به مونږ د الفعل الماضي المؤنث د دې نه مخکې درسونو کې مونږ فعل ماضي د مذکر ویلو، نن به انشاءالله د فعل ماضي مؤنث بحث کوو. په دې کې چې کوم د مؤنث دپاره کومې صیغې استعمالیږي هغې بحث به کوو، او چې کوم په مذکر کې مونږ استعمال کړي دي د هغې بحث به هم ورسره لږ ډېر چیړو چې زمونږ د مذکر صیغې مې زده شي، د مؤنث صیغې مې زده شي. نو په دې درس کې به نن انشاءالله مونږ د مؤنث متکلم صیغه فعل ماضي او د مؤنث حاضر د فعل ماضي صيغه بحث کوي. تقول فاطمه، دا تقول فعل مضارع واحد مؤنث صيغه ده او په دې کې دا فاطمه فاعل ده. تقول فاطمه، فاطمه وایي. تقول فاطمه، فاطمه وایي. سمعت الاذان، سمعت دا د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده، واحد متکلم صيغه ده. د دې معنی ده ما واوریدو، ما واوریدو. سمعت الاذان، ما اذان واوریدو. وصلیت، او صلیتم د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده، د معنی ما منځ وکړو. سمعت الاذان وصلیت، ما اذان واوریدو او منځ مې وکړو. اوس همدغه فاطمه وی قطفت، قطفت فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده. دا اول څلور جملې دي، په دې کې زمونږ د فعل ماضي واحد متکلم صيغې په جملو کې استعمال به زده کوو. بیا ښکته چې کوم استفهامیه جملې دي بیا د هغې جوابونه دي، نو په هغې کې به مونږ د واحد مؤنث غایب یعنی د حاضر صيغې بحث کوو او د واحد متکلم صيغې بحث به کوو. اوس همدغه فاطمه وی قطفت الزهرة، قطفت الزهرة ما ګل روشو کو. قطفت معنی ما روشو کو، ما کټ کو، ما پرې کړو. الزهره ګل. وشممت، شممتم فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده، ما بوی کړو. قطفت الزهرة ما ګل روشو کو. وشممت او بیا مې بوی کړو او بوی مې کړو. قطفت الزهرة وشممت ما ګل روشو کو او بوی مې کړو. ونظرت الى امي وابي وفرحت، ونظرت او ما اكتل، ونظرت او ما اكتل. نظرت فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده، دلته د مؤنث لپاره استعمال ده، خو دا د مذکر او مؤنث دواړو لپاره یو شانتي ده. که سړی وایي چې ما وکته نو هغه به هم نظرت صيغه استعمالوي، او که ښځه وایي ما وکته نو هغه به هم نظرت صيغه استعمالوي. نظرت الى امي دا اوس مؤنث ته، فاطمه مؤنث ته، هغه وایي ما خپلې مور او پلار ته وکته او خوشحاله شوم. نظرت الى امي ما خپلې مور ته وکته، و ابي او پلار ته مې وکته، وفرحت او زه خوشحاله شوم. نو نظرتم فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده، او فرحت دا فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده، د مؤنث لپاره استعمال دي. نظرت معنی ما وکته، فرحت معنی زه خوشحاله شوم. اوس همدغه فاطمه وایي دا فکرت، فکرت معنی ما فکر وکړو، ما فکر وکړو، ما سوچ وکړو. نو دام د واحد متکلم صيغه ده، دلته مؤنث ځان له استعمالوي. فکرت اولا ما اول سوچ وکړو، فکرت اولا ما اول سوچ وکړو. ثم تکلمت بیا مې خبره وکړه. نو دا د عقلمندو د هوښیارو خلکو یعنی دا یو د هغې علامت دی چې هغوی اول خبرې نه مخکې سوچ کوي بیا خبره کوي، او کم بېوقوف قمقلان خلک هغه اول خبره وکړي بیا د هغې نه وروسته سوچ کوي. نو اول به سوچ کوي بیا به خبره کوي. نو دلته کې فاطمه وی فکرت اولا ما اول سوچ وکړو، ثم تکلمت بیا می خبره وکړه. نو دلته کې په دې جملو کې کوم دا تکلمت، فکرت، نظرت، فرحت، قطفت، شممت، سمعت، صلیت، دا د فعل ماضي واحد متکلم صيغه وه. په دې درس کې د مؤنث لپاره استعمال شوي، او نور دا مشترک ته د مذکر مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي. اوس دې خوا ښکته استفهامیه جملې دي، د هغې دې خوا هم جوابونه لیکلي دي. اوس یو د دې فرض کړه د دې فاطمې نه څوک تپوس کوي، خپله یوه استاذه تپوس کوي، یا خپله مور ته تپوس کوي، یا خپل څوک مشره ته تپوس کوي. نو دې فاطمې ته وایي هل سمعت الاذان، هل سمعت الاذان یا فاطمه، ای فاطمې ته اذان واورېدو. نو سمعتي چې دی که نه، سمعتي دا د فعل ماضي واحد مؤنث، فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صيغه ده، فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صيغه ده. چې کله ښځې ته وایي چې تا واورېدو نو هغې ته به وایي سمعتي، سمعتي. او سړي ته چې وایي چې تا واورېدو نو هغه ته به وایي سمعته،
سمعت نو سړي دپاره سمعت راځي تا واورېده او ښځې دپاره سمعتې راځي بس صرف دومره فرق دی پکې نور الفاظ برابر دي صرف د فتحې او د کسرې فرق وي نو د مؤنث صیغې په آخره کې تا باندې به کسره راځي او د مذکر صیغې د آخرې کې چې کوم تا ده په دې باندې به فتحه راځي هل سمعت الاذان هل سمعت آیا تا واورېده الاذان اذان یا فاطمه ای فاطمه دې فاطمې نه څوک تپوس کوي هل سمعت الاذان یا فاطمه هغه جواب ورکوي نعم او جی نعم او جی سمعت الاذان سمعت نو اوس عمده واحد متکلم صیغه ده د فعل ماضي عمده فاطمه ځان لپاره د واحد متکلم صیغه استعمالوي او جی ما اذان واورېدو سمعت الاذان ما اذان واورېدو اوس عمدغه فاطمې نه خپله مشره یا خپله استاذه تپوس کوي هل صلیتي تا مونځ وکړو آیا تا مونځ وکړو هل صلیتي که سړي ته وایي چې تا مونځ وکړو نو هغه ته هل صلیته آیا تا مونځ وکړو خو ښځې ته به وایي هل صلیتي آیا تا مونځ وکړو هغه جواب ورکوي نعم او جی صلیتو ما مونځ وکړو نو دا صلیتي دا د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغه ده او صلیتو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده صلیتي ورته چې څوک ترې تپوس کوي هغه ورته وایي صلیتي او چې دا کم کسې نه تپوس کوي هغه جواب ورکوي هغه ورته وایي صلیتو او جی ما مونځ وکړو اوس دې هماغه استاذه تپوس کوي د دې خپلې شاګردې نه فاطمې نه هل شممت الزهرة آیا تا ګل بوی کړو هل شممت آیا تا بوی کړو الزهرة ګل نو د فاطمې نه تپوس کوي شممت دا فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغه ده او د مؤنث دپاره د مذکر دپاره شممت هغه جواب ورکوي نعم او جی شممتو فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده دا زه بار د دې صیغو دا نمونه ځکه ویم چې دا زموږ ازده شي هل شممت الزهرة او جی ما ګل بوی کړو بیا ورته دغه استاذه تپوس کوي وایي کیف رائحتها د هغې خوشبو څنګه وه کیف معنی ده څنګه ده رائحتها د هغې خوشبو رائحه خوشبو ته وایي ها د هغې یعنی دا ګل خبره وشو مخکې نو اوس ترې دغه تپوس کوي کیف رائحتها د هغې خوشبو څنګه وه هغه ورته جواب ورکوي رائحتها د دې خوشبو طیبتون ښکلې وه ښایسته وه ښه وه رائحة طیبه د هغې خوشبو ښایسته وه اوس دې همدغې فاطمې نه د خپله استاذه تپوس کوي هل نظرت الى ابویک آیا تا خپل مور پلار ته وکتل تا خپل والدینو ته وکتل هل نظرت آیا تا وکتل الى ابویک خپل مور پلار ته آیا تا خپل مور پلار ته وکتل ابوی چې دی دا مور پلار ته وایي او اب پلار ته وایي مور ته وایي دو دلته ابوی راغی نو په ابوی کې مور پلار دواړه رالل نو مختصر الفاظو کې ورته والدین وایي والدین هل نظرت الى ابویک آیا تا خپل والدینو ته وکتل نو هغه جواب ورکوي نعم او جی نظرتو ما وکتل الى ابویه خپل والدینو ته ما خپل والدینو ته وکتل بیا دې تپوس کوي یعنی هغه پې سوال کوي یعنی تپوس ته کوي وایي هل فرحت بهما آیا ته خوشحاله شوې بهما د دې دواړو نه د دې دواړو په کتو ته خوشحاله شوې هغه جواب ورکوي نعم او جی فرحتو بهما زه د دې دواړو نه خوشحاله شوم یعنی د دې دواړو په کتو باندې زه خوشحاله شوم بیا ته تپوس کوي هل فکرت قبل الکلام آیا فکرت تا سوچ وکړو آیا تا سوچ وکړو قبل الکلام د خبرې نه مخکې آیا تا د خبرې نه مخکې سوچ وکړو هغه ورله جواب ورکوي نعم او جی فکرت قبل الکلام ما د کلام نه مخکې د خبرو نه مخکې سوچ وکړو نو دا زمونږ د الدرس السابع والثلاثون یعنی د 29 نمبر درس نن زمونږ اولنی سبق و د دې نه مخکې اول سبق شو په هغې کې هم صرف د الفاظو معنی ویلې وي او دا ورپسې دا دویم سبق دی نو په دې کې مونږ د فعل ماضي واحد متکلم بحث وکړو او په جملو کې استعمال کو او د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صيغه دا په جملو کې استعمال کا دا غي جواب هم په واحد متکلم فعل ماضي سره ورکړو نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام